شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الف لام میم. الله هغه همیشه ژوندې ذات چې ټول کائنات په اختیار کې دی. داغه نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته. اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه پتا باندې دا کتاب نازل کړو چې د حق سره راغلی دی او د هغه کتابونو تصدیق کوي چې د دین مخکې نازل کړي شوی وو. د دین مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړي دي او هغه فرقان نازل کړي دي چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستون کې دي. اوس چې کم خلک د الله د حکمونو قبلولنا انکار وکړي هغوی ته یقینا سخت سزا ملاويږي. الله د لوی طاقت مالک دی او د بدای بدل ورکون کې دی. بشکا د زمکی او د اسمان یو سیز د الله نه پټ نه دی. دا هم هغه دی چې ستاسو شکلونه ستاسو د مایندو په خېټو کې هغه سي جوړوي چې څنګه خوښشي. دغه زبردست حکمت والا نه بغیر بل خدای نشته. اے نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه خدای دی چې پتاي دا کتاب نازل کړي دی. په دې کتاب کې دوه قسمه آیاتونه دي. یو محکمات چې د کتاب اصل بنیاد دی او بل متشابهات د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګواله دي هغه د فتنې جوړولو په لټون کې همیشه په متشابهات پسې لګېدلې وي او داغه د معنی بدلولو کوشش کوي. حالکه داغه په حقيقي مطلب د الله نه بغیر بل څوک نه پوهیږي او کم خلک چې پاکو عالمان دي هغه وایي چې زمونږه په دې باندې ایمان دی. دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي او رښتیا خبره دادا چې صرف عقلمند خلک د یو سیز نه صحیح سبق اخلي. هغه د الله نه دعا غواړي چې اے زمونږ پروردګارا هر کله چې تا مونږ په نیغلار روان کړیو نو بیا چرتا زمونږ زړونه کاګ نکړي. مونږ ته د خپل خزانه نه رحمت راو بخا زکه چې هم ته په حقیقت کې بخون کې یې. اے ربا بشکا چې ته را جمع کون کې یې دې ټول خلکو لرا په داسې ورځ چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشته. بشکا چې الله د خپل وعده نه خلاف نه کوي. کم خلک چې د کفر په لار روان شوي دي د الله په مقابله کې با نه داوی خپل مال پکار راشي او نه اولاد. هغوی به د دوزخ خشاک وي. داوی با هغه سي انجام وي لکه څنګه چې د فرعون د ملګرو او داوی نه د مخکینو نافرمانو خلکو شوي دي چې هغوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل. نتیجه دا شوه چې الله هغوی د خپل ګناهونو په وجه راونیول او حق داده چې الله سخت سزا ورکون کې دی. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو چې ستاسو د دعوت نه انکار کړي دي هغوی ته وایا چې هغه وخت نږدې دی چې په تاسو باندې با غلیبه وکړي شي او دوزخ ته به وشړل شي او دوزخ ډیر خراب ځای دی د استوګنی. هغه دوړلې چې په بدر کې د یو بل سره او جنگیدلې ستاسو د پاره په هغه کې د عبرت یو نخوا. یو ډله د الله په لار کې جنگیدله او بل ډله د کافرانو وا. کتونکو د سر پستر ګلی دلا چې د کافرانو ډله د مؤمنانو د ډلې نه دوچند ده. خو د نتیجې نه دا ثابت شوه چې الله چاله اوغاړي هغه لفتح او امداد ورکوي. د سترګو د خاوندانو د پاره پدې کې ډېر عبرت پټ پروت دی. د خلکو د پاره زړه غختون کی سيزونه لکه خزي اولاد د سرو سپینو خزانه نخدار خولي اسونه ساروي او د فصل زمکی ډېر خسته جوړ کړي شوی دي. خدا ټول د دنیا د یو څو ورځو د ژوند سامان دی. په حقیقت کې چې کم خم مقام دی هغه د الله سره دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې آیا زدرته او خیم چې دغه نه زیات بهتر څه دی؟ دا دی چې کم خلکو د تقوا لار اختیار کړه دا غوی د پاره تخپل رب سره باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. هلته به غوی ته همیشه ژوند حاصل وي. پاکي بیبيانی با دا غوی ملګری وي او د الله رضا به ورته حاصل وي. الله د خپل بندگانو په هر حرکت جوور نظر لري. دا هغه خلک دي چې وایي چې اے زمونږ ربا مونږه ایمان راوړو زمونږ خطاګانی معاف کړه
او مونږه د دوزخ د اور نه بچ کړه. دا خلق صبر کوونکي دي، رښتینی دي، فرما بردار او سخیان دي او د شپې په آخري وختونو کې د الله نه د بخانه دعاګانې غواړي. الله په خپل گواہی کړی دا چې داغه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته او دا گواہی فرښتو او عالمانو هم کړی دا. هغه په انصاف باندې قائم دی. واقعي داغه زبردست حکیم نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. الله په نز دین صرف اسلام دی. د دې دین علاوه چې کمی مختلفي طریقې هغه خلکو اختیار کړي چاله چې کتاب ورکړي شوی وو، نو داغوی د دې مختلفو طریقو اختیارول وجه د دینه بغیر بل هیڅ نه و چې هغه د علم راتلو نه رستو په خپلو کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتل. او څوک چې د الله د حکمونو منلو نه انکار وکړي نو داغه په حساب اغستلو کې د الله سو وخت نه لګي. اوس کو چری تاسو سره دا خلک جګړې کوي نو تو ورته وایا چې ما او زما پیروکارانو خود الله حکمونو ته غاړه کې خودلې ده. نو بیا د اهل کتابو او غیر اهل کتابو نه تاسو کړئ نو کو غاړه کې خودله نو نیغه صحیح لاري بیا مندله او کو داغه نه مخواړو نو پتا باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہواری وا. وړاندې الله په خپل د خپلو بندگانو معاملاتو ته ګوري. بشکا کم خلق چې د الله د حکمونو منلو نه انکار کوي او داغه پیغمبران په ناحق وجني او د خدای په مخلوق کې هغه خلق وجني څوک چې د عدل او انصاف د حکم کولو د پاره را پاسي هغه ته د دردناکي سزا زیره واوروا. دا هغه خلق دي چې په دنیا او په آخرت دوانو کې عملونه ضایع شول او داوی مددگار هیڅوک نشته. اے نبی صلی الله علیه وسلم تا اونلیدو چې کوم خلکو ته د کتاب د علم نه صحیح سملاو شوی دا داوی حال څه دی؟ هغه چې کله د الله کتاب ته د دې د پاره راو بلل شي چې هغه داوی په منځ کې فیصله وکړي نو پاغوي کې یو ډله داغه نه څنګه کوي او فیصله ته د راتللو نه مخ اړوي. دوی داسې کار زکه کوي چې دوی وایي چې د دوزخ ور خوبا مونږ پوری لګي هم نه او کو د دوزخ سزا راته میلاویږي هم نو بس هغه به یو څو ورځې وي. هغه چې کوم غلطي عقیده د ځان نه جوړی کړی دي دغه عقیدو هغه د خپل دین په معاملې کې تیرستلې دي. وسو حال به وي د هغه کله چې مونږه هغه په هغه ورځ را جمع کړو چې دا غیر راتل یقیني دي. په هغه ورځ به هر سړی ته داغه د ګټي بدله پوره ورکړي شي او په هیڅ به ظلم نکېږي. نبی صلی الله علیه وسلم وایا اے الله د بادشاہي مالکا ته چې چاته حکومت ورکول غواړي نو هغه ته ورکوي او د چانه چې حکومت اغستل غواړي نو داغونه اخلي او عزت ورکوي هغه چاله چې ته غواړي او ذلیل کوي هغه څوک چې ته غواړي. خیر ستا په اختیار کې دی. بشکا ته په هر څه قادر یې. په پورس کې نه نواسه او ورس پشپکی د سا والا سیزنا د بیسا سیز راو باسه او د بیسا والا سیزنا د سا والا سیز او به حساب رزق ورکوي هغه چاله چې ستا خوښ شي. مؤمنان دي د ایمان والاونه بغیر کافران ځان لملګری او دوستان هرگز نه جوړوي. څوک چې داسې کوي نو داغه د الله سره هیڅ تعلق نشته. هو دا معاف دي چې تاسو د هغوی د ظلم نه د ځان بچ کولو د پاره په ظاهر د غسیکار وکړي خو الله تاسو د خپل ځان نه يروي او تاسو هم هغه ته واپس تلل دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق خبردار کړه چې تاسو په ځلونو کې سدي هغه کو تاسو پټوي او کو ښکارا کوي. په هر حال کې هغه الله ته معلوم دي. د ځمکې او د اسمان هیڅ سیز دغه د علم نه بهر نه دی او دغه اقتدار په هر سیز باندې خور دی. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس با د خپل عملونو میوه حاضر بیا مومي که خی کړي وي او که بد. په هغه ورځ با سړی دا آرزو کړي چې افسوس دا ورځ زمانه ډېر لري وي. الله تاسو د خپل ځان نه يروي او هغه د خپل بندگانو ډېر خیر خوا دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم
خلکو ته وایا چې که چری تاسو په حقیقت کې د الله سره مینه لرئ نو په ما پسې را روان شئ. الله بس تاسو سره مینه وکړي او تاسو ګناهونه به وبخي. هغه ډېر بخونکې او رحم کوونکې دی. هغوی ته وایا چې د الله او د رسول حکمونه ومني. نو که هغوی ستا دا دعوت قبول نکړو نو یقینا چې دا ممکن نه ده چې الله د داسې خلکو سره مینه وکړي چې هغوی د الله او د رسول د اطاعت نه انکار کوي. الله جل جلاله آدم او نوح او آل ابراهیم او آل عمران د دنیا په نور خلکو باندې د خپل رسالت د پاره غوړه کړی وو. دا د یوې سلسله خلق وو چې د یو بل د نسل نه پیدا شوی وو. الله هر څه اوري او د هر څه نه خبر دی. په هغه وخت کې اوریدل کله چې د عمران خزي دا خبره کوله چې اے زما ربا کم بچی چې زما په ګېډه کې دی زه هغه ته نظر کوم هغه بستا د کار د پاره وقفي زما دا نظرانه قبول کړه ته اوریدونکې او په هر څه پوهې. بیا چې کله د هغه جنې پیدا شوه نو وی ویل چې زما ربا دا خو می جنې وشوه حالکه چې داغه سشوي وو هغه الله ته خمالم وو او هلک د جنې پشان نوي. خیر ما د دینم مریم کې خودو او زدا او د دې اولاد د رټل شوی شیطان د فتنې نه ستا په پناه کې ورکوم. خیر دا چې داغه رب دغه جنې په خوشاله سره قبول کړه او ډېر خیلو یکړه او زکریا یې داغه سرپرست کړو. زکریا چې با کلا غیلا محراب ته ورننوتو نو داغه سره به سینه سید خوراک سخاک سامان موندو. تپوس به تری وکړو چې مریم دا رزق تعالی د کم څه نه راغې. هغه به جواب ورکړو چې دا الله د طرف نه راغلي دی. الله چې چاله وغواړي نو به حساب رزق ورکوي. چې دا حالي ولیدو نو زکریا خپل رب ته आवाज وکړو چې اے ربا په خپل قدرت سره مال نیک اولاد راکړه هم ته دعا اوریدونکې یې. په جواب کې ورته فرښتو आवाज وکړو په دا حال کې چې هغه په محراب کې ولاړ وو او مونږ کوو چې الله تعالی د یحیی بچی زیره درکوي. هغه به د الله د طرف نه د یو فرمان د تصدیق کوونکی په حیثیت سره راځي. په هغه کې به د سردارۍ او د بزرګۍ شان وي. خپل ځان به په قابو کې ساتونکی وي. نبی بوي او پنیکانو صالحانو کې بشمار وي. زکریا اویل چې ربا زما کړه به حالت د کم ځای نه وشي. زه خو په خپل ډېر بوډا شوی یم او خزمې شنډه ده. جواب ورته میلاو شو هم دغه سی بکیږي. الله چې زغواړي هغه کوي. هغه عرض وکړو چې ربا زما د پاره سنخه مقرر کړه. ورته اویل چې نخه دادا چې تبا د دریو ورځې پوري د خلکو سره د اشارو نه بغیر نوري خبرې اترې نه کوي. په دې دوران کې خپل رب ډېر ډېر یادوا او سحر او ماخام دغه تسبیح وایا. بیا هغه وخت راغی چې مریم له فرښتې راغله او ورته وویل چې اے مریم ته الله غوړه کړې او پاکه وساتلې او د ټول دنیا په خزو باندې ترجیح درکړه او د خپل خدمت د پاره خوخه کړې. اے مریم د خپل رب تابع فرمانه اوسه. هغه ته سجدي کوا او څوک چې الله ته ټټې دن کی وی داغو سره ته هم ټټېګا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرې دي چې مونږه تا ته د وحی په ذریعہ درخایو. کینینو ته په هغه وخت کې حاضر نه وي کله چې د هیکل خادمانو د دې غرض د پاره خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک شي او نه ته په هغه وخت حاضر وي کله چې دا غوي په منځ کې جګړه وا. او څو وخت چې فرښتو اویل اے مریم الله تعالی د خپل فرمان زیری درکوي. داغه نوم با مسیح عیسی زوی د مریم وی. په دنیا او په آخرت کې با عزتمند وی. الله تبا په نزدو خلکو کې وی. د خلکو سره با په زانګو کې خبري کوي او په ډیر عمر کې هم او هغه با یو صالح انسان وی. د دې پاوري دو سره حضرت مریم اویل اے پروردگارا زما با بچي څنګه وشي مال خو چا لاس قدر لا هم نه دی راوړې. جواب ورته وشو هم دغه سی بکیږي. الله چې سغواړي هغه پیدا کوي
هغه چې د یو کار فیصله وکړي نو بس دومره وایي چې اوشا نو هغه اوشي. فرښتو بیا خپل خبره شروع کړه او الله با هغه ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي، د تورات او د انجیل علم ورته وخی او د بنی اسرائیلو د پاره به خپل رسول مقرر کړي. او کله چې هغه د رسول په حیثیت بنی اسرائیلو ته راغې نو وی ویل ما تاسو د رب د طرف نه تاسو لا یو نخره راوړی دا، زستاسو په مخ کې د خټینا مارغو پشان یو شکل جوړوم او پاغي کې پوکې کوم نو داغه نه د الله په حکم سره مارغه جوړیږي. زید الله په حکم مورزادي ړون او د برګي مریض یا جزامي چې د لاس په ګوتی ریږي روغوم او مړی ژوندې کوم. زه تاسو ته خبر در کوم د هغه سيزونو چې تاسو یې خورئ او د هغه سيزونو چې په کورونو کې ذخیره کوئ، پدې کې تاسو د پاره کافی نه خدا که تاسو ایمان راوړونکي یې. هم تعلیم او هدایت چې زما په زمانه کې په تورات کې موجود دي زداغه تصدیق کوونکې يم او د دې لپاره راغلی يم چې تاسو د پاره ځینې هغه سيزونه حلال کړم کم چې په تاسو باندې حرام کړی شوی دي. ګورئ ما تاسو د رب د طرف نه تاسو لا نخرا ولیدا نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ. بشکا الله زما رب هم دی او تاسو رب هم دی، نو صرف داغه د بندګۍ په لار روان شئ. دا نیغه لار ده. کله چې عیسی علی السلام ته محسوس شو چې بنی اسرائیل کفر او انکار تمایل دي نو وی ویل چې څوک د الله په لار کې زما مددګاران کیږي. حواریانو جواب ورکړو چې مونږه د الله مددګاران یو، مونږ په الله ایمان راوړې دي، ته په دې خبره گواه اوسه چې مونږه مسلمانان یعنی د الله حکمونو ته غاړه کې خودن کیو. ای ربا کم فرمان چې تا نازل کړي دي هغه مونږه اومنلو او د رسول پیروي مو قبول کړه. زمونږ نوم په گواهی کوونکو کې اولیکا. بنی اسرائیلو د مسیح خلاف پټ تدبیرونه شروع کړل، په جواب کې الله هم خپل پټ تدبیر وکړو او په داسې تدبیرونو کې الله د ټولو نه زیات بهتر دی. دغه خو د الله پټ تدبیر وکنا چې کله وویل چې اے عیسی اوس بزتا واپس اخلم او تا بخپل ځان ته اوچتوم او چا چې ستا انکار کړی دی داغوی یعنی داغوی د ملګرتیانا او داغوی سره په ګنده ماحول کې د اوسېدو نه با تا پاکوم او پتا پسی درتلون کی خلق با د قیامت پوری په هغه خلکو باندې د پاسه لرم چا چې ستا انکار کړي دي. بیا به تاسو ټول اخر مال راځي، په هغه وخت کې به زستاسو د هغه خبرو فیصله کوم په کومو کې چې تاسو په منځ کې اختلاف دی. کم خلک چې د کفر او د انکار په لار روان شوي دي هغوی لبا په دنیا او آخرت دوانو کې سخت سزا ورکوم او هیڅوک با داغوی مددگار نوي. او کم خلک چې د ایمان او د نیک عمل په لار روان شوي دي هغوی لبا خپل بدلی پورا ورکړي شي او خپو شي چې الله ظالمان خلق نه خوښوي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه دي او د حکمت نه ډکی تذکری دي چې مونږ یې تا ته اورو. د الله په نزد د عیسی علی السلام مثال د آدم علی السلام په شان دی چې کله هغه الله د خاورې نه پیدا کړو او حکم ورته وکړو چې اوشا او بس هغه شو. دا اصل حقیقت دی چې ستاسو د رب د طرف نه خودل کیږي او ته په هغه خلکو کې مشاملېږي چې په دې کې شک کوي. اوس د دې علم دراتلو نه رستو چې څوک ستا سره په دې باره کې جګړه کوي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته وایا چې راځي چې مونږه او تاسو په خپل هم راشو او خپل بال بچ هم راولو او د خدای نه په عاجزۍ سره دعا وغواړو چې څوک په دروغوي نو په هغه دی د خدای لعنت وي. دا بالکل صحیح واقعات دي او حقیقت دا دی چې د الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او خاص هم الله دې چې طاقت د ټول نه لوی دی او حکمت د ټول جهان په نظام کې چلیږي. بیا کچري دا خلق په دې شرط باندې مقابله ته را نشي او مخ واړوي نو داغوی دا فساد نیت به صفاح کار شي او الله خو د فسادیانو په حال باندې خبر دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې اے اهل کتابو یوې داسې خبرې لراشي چې هغه زمونږه او ستاسو په منځ کې یو شان ده.
هغه دا چې مونږ به د الله نه بغیر د بل چا بندگی نه کوو داغه سره به څوک نه شریکو او په مونږ کې به هیڅوک د الله نه سیوا بل څوک ځان له رب نه جوړوي د دې دعوت د قبلولنا کو هغه مخواړو نو صفا ورته وایي چې گواهان شي چې مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د الله بندگی کوونکي او حکم منونکي یو اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علی السلام په باره کې زموږ سره جګړه ولی کوي تورات او انجیل خو د ابراهیم علی السلام نه وروسته نازل شوی دي نو په دومره صفا خبره هم نه پوهیږئ تاسو ته چې د کوم سيزونو علم وو نو پاغي کومو خبر سنو کړل اوس په هغه خبرو کې سله بحثونه کوي چې تاسو سره داغه هډو علم نشته الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ ابراهیم علی السلام نه يهودي وو نه عیسائی بلکې هغه یو مخیزه مسلمانو او هغه هرگز د مشرکانو نه وو د ابراهیم علی السلام سره د تعلق ساتلو زیات حقدار کو څوک دی نو هغه خلق دی چې داغه پیروي کړی دا او اوس دا نبی او د دومنون کی د دې تعلق ساتلو زیات حقدار دی الله صرف د هغه خلکو مرستيار او مددگار دی چې هغوی ایمان لري اے ایمان والو په اهل کتابو کې یو ډله دا غواړي چې په څه طریقه تاسو د نه غلاري نه واړوي حال دا چې په حقیقت کې هغوی د خپل ځان نه سیوا بل څوک د نه غلاري نه اړوي خو هغوی په دې پوهیږي نه اے اهل کتابو تاسو د الله د آیاتونو نه انکار ولی کوي حالکه تاسو په خپل سترګو وینئ ګورئ اے اهل کتابو حق لا د باطل رنگ ولی ور کوي چې شکمن شي او سره د پوهي قصدن ولی حق پټوي په اهل کتابو کې یو ډلوای چې د دې نبی په منونکو باندې سنازل شوی دی په هغه باندې سحر ایمان راوړی او ماخام تری بیا انکار وکړي کې دې شي چې په دې چل دا خلک د خپل ایمان نه واوړي دغه شان دا خلک په خپلو کې وایي چې د خپل مذهب د خلکو نه بغیر د بل چا خبره ممنئ اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې اصل هدایت خو د الله هدایت دی او دا خاص هم داغه بخشش دی چې یو چاته هاغه ورکړي شي کم څه چې تاسو ته درکړي شي وو یا دا چې نور خلکو ته د الله په دربار کې ستاسو خلاف یو قوي او مضبوط دلیل میلاو شي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې فضل او عزت خو د الله په اختیار کې دی چې چاله ورکول غواړي هغه لای ورکوي هغه فراخ نظر والده او په هر څه باندې پوهه دی هغه چې د خپل رحمت د پاره څوک غواړي هغه خاص کوي او د الله فضل ډېر په اهل کتابو کې خصوص داسې دي چې کتر په باور وکړي او د مالونو یو ډېری ورسره امانت کېږي نو هغه با ستا مال تا ته ادا کوي او څوک پکې داسې دي چې ته د یوې اشرفه اعتبار په وکړي نو تر هغه به نه درکوي تر سوچي هر وخت ورته په سر ولاړ نه د دوی د دې اخلاقی حالت وجہ دا چې دوی وایي د اومیانو په معاملې کې په مونږ باندې څه گرفت نشته او دا خبره هغوی په الله پوری دروغ تړي حالکه دا هغوی ته معلومه ده چې الله هیڅ داسې خبره نه ده کړې اخیر ولی بداغوی نه تپوس نه کیږي هر چا چې خپل وعده پوره کړه او د بدای نه ځان بچ کړو هغه به د الله محبوب بنده جوړ شي ځکه چې پرهیزګار خلق د الله فخوي پاتې شو هغه خلق چې د الله وعده او خپل قسمونه په لږ قیمت خرڅوي نو دا غوی د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته د قیامت په ورځ به الله نه دا غوی سره خبرې وکړي نه به ورته وګوري او نه به پاک کړي بلکې دا غوی د پاره خو سخته دردناک سزا ده په دوی کې څه خلک داسې دي چې د کتاب لوستلو په وخت کې خپل جبي داسې اړوي چې ته بوای چې دا دوی سچ وای دا غني د کتاب خپل عبارت دی حالکه هغه د کتاب عبارت نه وي دوی وای چې دا مونږه سوایو دا د الله د طرف نه دی حالکه هغه د الله د طرف نه نوي دوی په قصد باندې درو خبره په الله پوری تړي د یو انسان کار هم دا نه دی
چې الله ورلا کتاب حکم او پیغمبري ورکړي او هغه دی خلکو توای چې تاسو د الله په ځای زما بندگان جوړ شئ هغه خو به هم دا وایي چې تاسو رښتینی ربانی خلک جوړ شئ لکه څنګه چې داغه د کتاب د تعلیم تقاضا ده چې هغه تاسو په خپل وای او نور خلکو ته هم لولوي هغه به هیڅ کله تاسو ته دا ونه وایي چې د فرښتو یا د پیغمبرانو نه خپل رب جوړ کړي آیا دا کې دي چې یو نبی تاسو ته د کفر حکم وکړي هر کله چې تاسو مسلمانان یې او یاد کړه چې الله د پیغمبرانو نه وعده غستری دا چې نن مونږه تاسو ته کتاب او حکمت درکړې دي سبالا کچری یو بل رسول تاسو ته راشي او کم تعلیم چې تاسو سره د مخ کې نه موجود دی داغه تصدیق کوي نو تاسو به ضرور پاغو باندې ایمان راوړئ او داغه امداد وکوي د دې وعده نه رستو تری الله ته پوسوکړو آیا تاسو د دې اقرار کوئ او په دې باندې زما د وعده ټینګه ذمہواری اخلئ هغه وویل چې آو مونږه اقرار کوو الله فرمایل خدانو تاسو گواهان اوسئ زه هم تاسو سره گوایم د دین رستو چې څوک د خپل لوز نه واپس شو نو هم هغه فاسق دی اوس آیا دا خلق د الله دا اطاعت طریقه پرېږدي او سبله طریقه غواړي حالکه د اسمانونو او د ځمکې ټول سيزونه چار او ناچار د الله حکم منون کی یعنی مسلمانان دي او خاص هغه ته ټول واپس دي اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې مونږه الله منو داغه تعلیم منو چې په مونږ باندې نازل کړي شوی دی هغه ټولي خبري منو چې په ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام یعقوب عليه السلام او د یعقوب عليه السلام په اولاد باندې نازل شوی وي او په هغه هدایت باندې هم ایمان لرو کم چې موسی عليه السلام او عیسی عليه السلام او نور پیغمبرانو ته د خپل رب د طرف نه ورکړي شوی وو مونږ په هغه کې فرق نکوو او مونږه د الله حکم منونکي مسلمانان یو او د دې حکم منلو یعنی اسلام نه بغیر چې څوک بل طریقه اختیارول او غواړي نو هغه طریقه به هرگز داغنا قبول نکړي شي او هغه به په آخرت کې ناکام او تاوانی وي دا څنګه کې دي شي چې الله هغه خلکو ته هدایت وکړي کم خلکو چې د ایمان راوړلو نه وروسته بیا کفر شروع کړو حالکه هغه په خپل د دې خبري گواهی کړې ده چې دا رسول په حق دی او هغه ته روخانه نخي هم راغلي دي الله کو ظالمانو ته هدایت نه کوي د دوی د ظلم صحیح بدله هم دادا چې په دوی باندې د الله او د فرښتو او د ټولو انسانانو لعنت دی په دې حالت کې با دوی همیشه اوسيږي نه به سزا سپکه کړی شي او نه به ورلا مهلت ورکړي شي البته هغه خلک به بچي چې د دین پس توبه وباسي او د خپل عمل اصلاح وکړي الله بخونکې مهربان دی یقینا کوم خلکو چې د ایمان راوړو نو ورستو کفر وکړو او بیا په کفر کې نور وړاندې لاړل داغوی توبه به هرگز نه قبليږي داسې خلک خو پاخو گمراهان دي یقین لرئ چې کم خلکو کفر وکړو او هم د کفر په حالت کې سا ورکړه نو په هغه کې کو څوک دا ټول ازمکا د سرو زرونو ډک کړي او د سزا نه د بچ کېدلو د پاره په فدیه کې پیش کړي نو هغه به هم قبول نکړي شي د داسې خلکو د پاره دردناک سزا تیار ده او هغه به خپل یو مددگار بیان مومي سو نیکای ته نشي رسیدي تر سوچي خپل هغه سيزونه د خدای په لار کې خرج نکړي د کوم سره چې تاسو مینه لرئ او سوچ تاسو خرج کړئ الله با دا غینه نه خبره نوي د خوراک دا ټول سيزونه چې د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت کې حلال دي د بنی اسرائیلو د پاره هم حلال وو البته ځینې سيزونه داسې وو چې هغه د تورات د نازلېدو نه مخکې اسرائیلو په خپل ځان حرام کړی وو ورته وایا که تاسو په خپل اعتراض کې رښتینی یې نو راوړی تورات او داغه عبارت پیش کړئ د دین رستهم چې سو خپل درو خبري په الله پوری تړي هغه په حقیقت کې ظالمان دي اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې الله څه فرمایلی دي رښتیاي فرمایلی دي
تاسو له پکار دی چې یو مخزي شي او د ابراهیم علی السلام په طریقه باندې روان شي او ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه وو. بشکا د ټولو نه اولنې عبادت خانه چې د انسانانو د پاره جوړه شوې ده هغه هم دغه ده چې دا په مکه کې ده. دله خیر او برکت ورکړي شوی وو او د ټول جهان والو د پاره د هدایت مرکز جوړ کړي شوی وو. پدې کې سرګند نخې دي د ابراهیم علی السلام د عبادت زید او داغه حال داده چې څوک ورته داخل شو نو په امن شو. په خلکو باندې د الله دا حق دی چې څوک دې کور ته درسېدلو طاقت لري هغه دې د دې حج وکړي او څوک چې د دې حکم دا منلو نه انکار وکړي نو هغه ته دې معلوم شي چې الله د ټولي دنیا د مخلوق نه بے نیاز دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې اے اهل کتابو تاسو ولې د الله د خبرو منلو نه انکار کوئ؟ تاسو چې څه حرکتونه کوئ هغه ټول الله ویني. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي که تاسو په اهل کتابو کې د یوې ډلې خبره ومنله نو دوی به تاسو د ایمان نه بیا کفر ته واړوي او تاسو د پاره کفر ته د واپس تللو اوس څه بهانه پاتې ده. اوس خو تاسو ته د الله آیاتونه اورول کیږي او په تاسو کې د الله رسول موجود دی. چا چې د الله لمن په مضبوطیا سره اونې والا نو هغه ضرور نه غلار بیا مونډلا. اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د الله نه ویریږي لکه څنګه چې داغونه د یریدو حق دی او تاسو لدی مرګ ناراضي مگر په داسې حال کې دی راشي چې تاسو مسلمانان یې. ټول راجم شي او د الله رسای مضبوطه ونیسي او ډلې ډلې مجوړېږي. د الله هغه احسان یا ساتي کم چې هغه په تاسو باندې کړی دی. تاسو د یو بل دشمنان وای هغه ستاسو په ځلونو کې مینه واچولا او د الله په فضل سره تاسو رونه شوي. تاسو د ور د یوې کندې په غاړه ولاړ وای الله تاسو داغه نه بچ کړی. دغه شان الله خپل نخي تاسو ته څرګندوي. امید دی چې د دې نخو په ذریعہ تاسو ته د خپل کامیابی نه غلار په نظر راشي. په تاسو کې څه خلک ضرور داسي پکار دي چې نیکۍ ته رابلل کوي د ښه کار حکم کوي او د بدو کارونه منع کول کوي. کم خلک چې دا کار کوي هغوی با فلا بیا مومي. چرته تاسو د هغه خلکو پشان نشئ چې په ډلو ډلو کې تقسیم شو او د صفا واضحه هدایت مندلونه رستو بیا په اختلافو کې اخته شو. کم خلکو چې دا طریقه اختیار کړه هغوی با په هغه ورځ سخت سزا بیا مومي. په کوم ورځ چې با څه خلک خوشاله وي او سپین مخې بوي او څه خلک با خفا تور مخې وي. د چا مخونه چې تور وي هغوی ته با وویل شي چې آیا تاسو د ایمان مندلو نه رستو هم د کفر لار اختیار کړه؟ خدا نو اوس د دې نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب مزه وسکئ. پاتې شو هغه خلک چې مخونه به روخانه وي نو هغوی ته با د الله په رحمت کې ځای میلاو شي او همیشه به په دغه حالت کې وي. دا د الله حکمونه دي چې مونږ ټیک ټیک تا ته اورو ځکه چې الله په دنیا والو باندې د ظلم کولو هیڅ اراده نه لري. ازمکی او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک الله دی او ټول معاملې الله ته پیش کیږي. اوس په دنیا کې د ټولو نه بهتره ډله تاسو یې چې انسانانو ته د لارې خودنی او د هغوی د حالت صحیح کولو د پاره میدان ته راایستل شوی یې. تاسو د نیکۍ حکم کوئ او د بدینا منع کول کوئ او په الله باندې ایمان لرئ. که د اهل کتابو ایمان راوړې وي نو دا به د هغوی په حق کې بهتره وه. اگر چې په هغوی کې څه خلک ایماندار هم دي خو اکثر خلک نافرمانه دي. دوی تاسو ته هیڅ ضرر نشي در رسولې، زیات نه زیات بس تنگول کولای شي. او که دوی تاسو سره جنگ شروع کړو نو په مقابله کې با شاکوي او تختی با بیا به داسي بیوسه دیو پاتې شي چې هیڅ ځای نه با ورته امداد نه ملاويږي. هر ځای کې چې دوی اومندلې شو نو د ذلت شرک پر راپریوتو او که چرته د الله یا د انسانانو پناه ورته میلاو شو نو دا بیل خبره ده. دوی د الله په غضب کې گیر شوی دي. په دوی باندې محتاجی او غلامی مقرر کړي شوی ده او دا ټول هرڅه صرف په دې وجه شوی دي چې دوی د الله د آیاتونو سره
کفر کوو او دوی پیغمبران په ناحق قتل کړل دا داوی دا نافرمانی کولو د حد نه د وتلو انجام دی خدا ټول اهل کتاب یو شان ندي په دوی کې څه خلک داسې هم دي چې په نیغه لاره ټینګ ولاړ دي د شپې په وختونو کې د الله آیاتونه لولي او هغه ته په سجده پراته وي په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري د نیکۍ حکم کوي او د بدۍ نه منع کول کوي او د نیکۍ په کارونو کې منډي وهي دا صالحان خلق دي او دوی چې سني کې وکړي دا غیبا ناقدری نکېږي الله پرهیزګار خلق خپې جنې اتشو هغه خلق چې د کفر طریقې خپل کړه نو د الله په مقابله کې با داغوی نخپل مال سپکار راشي او نه داغوی اولاد هغوی خو ورته تلونکي خلق دي او په ور کې با همیشه وي سچې هغوی د دې دنیا په دې ژوند کې خرج کوي داغه مثال د هغه هوا پشان دی چې په هغه کې سخت یخواله وي او د هغه خلکو په فصل باندې ورشي چې هغوی په ځانونو ظلم کړی وي او هغه فصل ورلا تباہ او برباد کړي الله په هغه باندې ظلم نه دی کړي په حقیقت کې هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خپل ډلې د خلکو نه علاوه بل څوک خپل رازدار ما جوړوي هغه تاسو د خرابولو د پاره یو موقع نه خطا کوي تاسو ته چې په سیس نقصان دررسي هغه داوی خوخوي داوی د زړونو بغض داوی د خلونو راوزي او سچي پسینو کې پټ پراته دي هغه د دینه زیات سخت دي مونږ تاسو لا صفا هدایت درکړي دي که تاسو عقل لرئ نو داوی سره به په تعلقات ساتلو کې احتیاط کوئ تاسو داوی سره مینه کوئ خداوی تاسو سره مینه نشته سره د دې چې تاسو ټول آسماني کتابونه منئ کله چې هغه تاسو سره ملاويږي نو وايي چې مونږ هم تاسو رسول او تاسو کتاب منلې دي خو چې کله تاسو نه جدا شي نو تاسو خلاف د ډېر قهر او د ډېر غصې نه خپل ګوتی چی اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې په غصه کې وسوځي مړ شي الله د زړونو په پټو رازونو پوهیږي کو تاسو ته خېګړه در رسیږي نو پاغه هغه خفقيږي او کو پتا سو مصیبت راځي نو پاغه هوی خوشحاليږي او داوی د فریب تدبیرونه تاسو ته هیڅ ضرر نشي در رسولې خو کو تاسو د صبر نه کار واخلئ او د خدای نه په یره کار کوئ سچ هغه کوي هغه د الله په احتی کې دي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د هغه موقع ذکر وکړه کله چې ته سحر وختي د خپل کور نه وتلې وې او د احد په میدان کې دي مسلمانان د جنگ د پاره زې په زې مقررول الله ټولي خبري اوري او د هر څه نه خبر دی دا خبره یاد کړئ کله چې پتا سو کې دوه ډلې بیزل توپ ته تیاری شوي وي او حال دا چې الله د دوانو مددگار وو او مؤمنانو له خو په الله باندې باور ساتل پکار دي اخر د دین مخ کې په جنگ بدر کې الله تاسو امداد کړي وو او حال دا چې په هغه وخت کې تاسو ډېر کمزوري وای نو په دې وجہ تاسو له پکار دي چې د الله دا ناشکرۍ نه ځان وساتئ امید ده چې اوس به تاسو شکرګزار جوړ شئ اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد کړه دا خبره کله چې تا مؤمنانو ته ویل چې آیا تاسو د پاره دا خبره کافی نه ده چې الله تاسو د امداد د پاره 3000 فرښتې راولېږي بشکا که تاسو صبر وکړو او د خدای نه ویریدئ نو څو وخت چې دشمن په تاسو حمله وکړي نو په هغه وخت با تاسو رب په 3000 نه په 15000 نخدارو فرښتو سره تاسو امداد وکړي دا خبره الله تاسو ته زکه او خودله چې تاسو خوشاله شئ او زړونه مو مطمئن شي فتح او امداد هر څه د الله د طرف نه دي چې لوی طاقت والا او حکمت والا دی او دا امداد به هغه زکه تاسو له درکوي چې څوک د کفر په لار ځي نو چې داغوی یو بازو پرې کړي یا ورله داسې ذلیل شکست ورکړي چې نامراده واپس لاړ شي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فیصله په اختیاراتو کې ستا هیڅ حصہ نشته اختیار د الله دی داغه فخدا کو معاف کوي او کو سزا ورکوي زکه چې هغوی ظالمان دي پزمکا او اسمانونو کې چې سدي داغه مالک الله دی داغه فخدا چې څوک بخي او چاله عذاب ورکوي
هغه معاف کونکي او رحم کونکي دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي دا په سو چندا زیاتې دن کې سود خوراک پرېګ دی او د الله نه ویریږي امید دی چې کامیابی بیا مومای. د هغه ورنه ځان اوساتای کم چې د کافرانو د پاره تیار کړی شوی دی او د الله او د رسول حکم اومنه امید دی چې پتا صبح رحم وکړي شي. په هغه لار په منډه ځای کوم چې ستاسو د رب بخششتا او هغه جنت ته ځي چې داغه فراخواله د زمکی او د اسمانونو همره دی او د هغه خدا ترسو پرهیزګارو خلکو د پاره تیار کړی شوی دی چې په هر حال کې خپل مال خرج کوي خوا کو بدحالوي او کو خوشحالوي او چې هغوی په خپل غصه قابو لري او د نور خلکو قصور معاف کوي. دا سینېکان خلق د الله ډیر خوښ دي او دا هغوی حال دا دی چې کوچرتا د بے حیاي کار تر اوشي یا د سو ګناه کولو په وجا په خپل ځان ظلم وکړي نو زر ورته الله ور یاد شي او داغنا د خپل ګناهونو معافي غواړي ځکه چې د الله نه سیوا بل څوک دی چې ګناه معاف کولی شي او هغوی قصدن په خپل غلط کار باندې ټینګتیا نه کوي. د داسې خلکو بدلا د خپل رب سره دادا چې هغوی به معاف کوي او په داسې باغونو کې به هغوی ور داخلوي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او هلته به هغوی همیشه وسی. څنګه خبردلدا د نیک عمل خلکو د پاره ستاسو نه مخ کې ډېری زمانه تیر شوې دي د زمکه په مخ وګرځي او وګورئ چې د هغه خلکو څه انجام شو چې د الله حکمونه درو غړلې وو. او همت مبایلای غم مکوي هم تاسو به غالب یې که تاسو مؤمنان یې. په دې وخت کې که تاسو ته زخم در رسیدلې دي نو تاسو نو وړاندې هم دغه سي زخم تاسو مخالفي ډلې ته رسیدلې دي. دا خو د زمانه واره دي چې مونږه د خلکو په منځ کې اړو را اړو پتا سو باندې دا وخت ذکر واستل شو چې الله معلومول غختل چې پتا سو کې رښتینی مؤمنان څوک دي او هغه خلک جدا کول غختل چې هغه واقعي د حق گواهان دي ځکه چې الله ظالمان خلق نفخوي او الله د دې ازمیخ په ذریعہ مؤمنان جدا کول غختل او کافرانی تبا کول غختل. آیا ستاسو دا خیال دی چې تاسو به هم دغه سي جنت تلال شئ حالکه الله خلا دا معلوم کړی نه دی چې پتا سو کې هغه خلق څوک دي چې هغوی د الله په لار کې سر قربانون کې دي او د الله د پاره صبر کوونکي دي. تاسو خو به د مرګ ارزوګانی کوله خدا د هغه وخت خبره وا چې لا مرګ مخې ته نو راغله دا دی هغه اوس تاسو مخې ته راغی او تاسو هغه پستر ګولیدو. محمد صلی الله علیه وسلم نور سنت دی بس یو رسول دی د دنیا مخ کې نور رسولان هم تیر شوی دي نو کو د مرشي یا اوجلې شي نو آیا تاسو به پشا بیرته واپس ځئ؟ یاد لرئ څوک چې پشا واپس لاړو هغه به د الله هیڅ نقصان نه کړي. البته څوک چې د الله شکرګزار بندگان جوړ شو هغه تبا الله دا غوي بدلا ورکړي. یو روح والا سیز د الله د اجازت نه بغیر نشي مړ کې دي د مرګ وخت خلیکل شوی دی. څوک چې په دې اراده کار کوي چې په دنیا کې ورته ثواب میلاو شي هغه له بمونګه د دنیا نه صحیح سور کړو او څوک چې په دې اراده کار کوي چې په آخرت کې ورته ثواب میلاو شي هغه تبا داغه نه ورکړو او شکر کوونکو لبا مونږه داغوي بدله ضرور ورکو. د دین مخ کې ډېر پیغمبران داسې تیر شوی دي چې ډېرو خدا پرستو خلکو داغوي سره شریک جنگونه کړی دي. پاغوی باندې چې کم مصیبتونه د الله په لار کې راغلي وو پاغه زړونه نو مات شوی کمزوري نوخ کار کړي او د باطل مخې ته سر نو ټیټ کړي. داسې صبرناک خلق الله خوښوي. داغوی بس دا دعا وا چې اے زمونږ ربا زمون ګناهونه معاف کړي زمون پکار کې چې زمون نه څه زیاتې شوي وي هغه معاف کړي زمون قدمونه مضبوط کړي او د کافرانو په مقابله کې زمونږه امداد وکړي. نو اخر دا چې الله ورلا د دنیا ثواب هم ورکړو او د دینه بهتر د آخرت ثواب هم ورکړو او الله داسې نیکان خلق خوښوي. اے هغه خلکو چې ایمان راوړې دي کچری تاسو د هغه خلکو په اشارو باندې عمل وکړو چې د کفر لار اخپل کړی دا
نو هغوی به تاسو واپس په شا کفر ته بوزي او تاسو به نامراد شئ. د هغوی خبري غلطی دي. حقیقت دا دی چې الله ستاسو ملګری دی او مددگار دی او هغه ډیر ښه مدد کوونکی دی. ډیر زر هغه وخت راتونکی دی چې موږ به د حق نه د انکار کوونکو خلکو په زړونو کې یره وغورځوو، ځکه چې هغوی د الله سره داسې سيزونه شریک کړي دي چې داغه د شریک کېدلو په حق لا الله هیڅ سند نه دی نازل کړي. دا هوی اخري ځای د اوسېدو دوزخ دی او ډیر خراب ځای دی هغه چې د ظالمانو تبا نصیب کیږي. الله چې د امداد کوم وعده ستاسو سره کړی و هغه وعده هغه پوره کړه. په اول کې تاسو داغو په حکم سره هغوی وجل، خو چې کله په تاسو کې کمزوري ښکارا شوه او په خپل کار کې مو اختلاف وکړو او سو وخت چې الله تاسو ته هغه څه ښکارا کړو د کم څه سره چې تاسو محبت وو یعنی مال غنیمت، نو په هغه وخت مو د خپل سردار د حکم خلاف ورزي وکړه، ځکه چې په تاسو کې څه خلک د دنیا طلبګار وو او څه خلکو د آخرت خواهش لرلو. نو پس دغه الله تاسو د کافرانو په مقابله کې پشا کړئ چې په تاسو ازمیخت وکړي او حق داده چې الله بیا هم تاسو معاف کړئ، ځکه چې په مؤمنانو باندې الله ډېر د رحمت نظر لري. یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو منډي وهلې، چاته مو پشا نه قتل او رسول درته د شان ناره وهلې. په دغه وخت کې الله تاسو له تاسو د دې کار دا بدله درکړه چې د غم د پاسه غم درکړو، چې د بیا د پاره تاسو ته دا سبق میلاو شي چې سیس تاسو د لاس نه لاړ شي یا سو مصیبت در باندې نازل شي، نو چې په هغه باندې خفګانو نکړي. الله تاسو د ټولو کارونو نه خبر دی. د دې غم نه رستو بیا الله په تاسو کې په ځینو خلکو باندې د اطمینان داسې حالت راوستو چې هغه لا خوب جوټه ورکولې، خو یو بل ډله چې ټول فکر بس په خپل فائدو باندې وو. هغوی د الله په حق لا قسم داسي جاهلانه ګمانونه وکړل چې هغه د حق نه سراسر خلاف وو. دا خلک اوسوای چې آیا د دې کار په چلولو کې زمونږ هم څه حصہ شته؟ اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې د چا پکې هیڅ حصہ نشته، د دې کار ټول اختیارات د الله په لاس کې دي. په اصل کې د دې خلکو په ځلونو کې چې کوم خبره پټه پرته ده هغه تاسو ته نه ظاهروي. د دوی اصلي مطلب دا دی چې چری د مشرع په اختیاراتو کې زمونږه سلګ ډېر اختیارات وي، نو مونږ به دلته نو وجلې شوی. ورته وایا چې چری تاسو په خپل کورونو کې هم وي، خو چې د کوم خلکو د پاره مرګ لیکل شوی وو هغوی به په خپل د خپل مرګ زینو ته راوتلی او دا کار چې وشو دا ځکه وشو چې تاسو په سینو کې پټ دی چې هغه الله وازمي او سخیره چې تاسو په زړونو کې دی چې الله هغه چان کړی. الله د زړونو په حال ډېر خپويږي. بشکا پتا سو کې چې کم خلک د جنگ په ورځ تختیدلی وو، داغوی د دې غلطۍ وجه داوا چې داغوی د زینو کمزوریانو په وجه شیطان داغوی خپې خویولې وي. الله وی معاف کړل، الله ډېر معاف کونکي او بردبار دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، د کافرانو په شان خبري مکوئ چې خپلوانی چرته په سفر لاړ شي یا په جنگ کې شریک شي او هلته ورته څه تکلیف پیښ شي، نو وایي چې که هغوی زمون سره پاتې شوی وي نو نه به مړ شوی وي او نه به قتل شوی وي. الله دا قسم خبري دا غوي په زړونو کې د افسوس سبب ګرځوي. ګیننو په اصل کې خو مړکون کې او ژوندې کون کې یو الله دی او تاسو په ټولو حرکتونو هغه نگران دی. کچری تاسو د الله په لار کې وجلې شي یا مړ شي، نو د الله سره رحمت او بخشش چې تاسو په حصہ کې راځي هغه د هغه ټولو سيزونو نه زیات بهتر دی کوم چې دا خلک ځان له جمع کوي. او که تاسو په خپل مړ شي یا وجلې شي، خو په هر حال کې به الله ته ورغونډيږي. اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم، دا د الله ډېر لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو د پاره ډېر نرم یې او کنه چری ته تنخویا او پزړ سخت وي، نو دا ټول بستا د خوانه خوارشوي وو. د دوی خطاګانی معاف کوا، د دوی د پاره د بخنی دعاګانی غواړه او د دین په کار کې دوی هم په مشوره کې شریکوا.
بیا چې هر کله په یو خبره باندې ستا اراده محکم شي نو په الله باور وکوا. بشکا د الله هغه خلق فخ دي چې داغه په باور باندې کار کوي. کو الله ستاسو په مدد باندې وي نو هیڅ یو طاقت داسې نشته چې په تاسو باندې غالب راشي، او کو هغه پرې خو دی نو داغه نه پس بیا څوک دی چې ستاسو امداد به وکړي شي. نو چې څوک رښتینی مؤمنان دي هغه له پکار دي چې خاص په الله باندې باور ولري. د هیڅ یو نبی دا کار نشي کېده چې هغه دی خیانت وکړي، او څوک چې خیانت وکړي هغه به د قیامت په ورځ تخپل خیانت سره حاضرېږي. بیا به هر سړی ته د خپل ګټي پوره بدله ورکړي شي او پچا به هیڅ ظلم نکېږي. او دا کله کې دي شي چې یو سړی دی همیشه د الله پر رضا چلیږي او هغه دی د هغه سړی په شان کار وکړي چې هغه د الله په غضب کې گیر شوی وي او اخر ځای دوزخ وي چې ډېر بد ځای دی. د الله په نس د دوانو قسم خلکو په منځ کې لوی فرق دی او الله د ټولو خلکو په عملونو نظر ساتي. په حقیقت کې الله په مؤمنانو باندې دا ډېر لوی احسان کړی دی چې په هغه کې د خپل قوم نه یو داسې پیغمبر راپورته کړو چې د الله آیاتونه هغه ته اوروي، دا غوي ژوند پاکوي او هغه ته د کتاب او د پوهې تعلیم ورکوي. حالکه دا خلک د دین مخ کې په ښکارا گمراهۍ کې پراته وو. او دا تاسو څه حال دی چې کله در باندې مصیبت راغې نو اومویل چې دا د کمی غاړي راغې، حالکه په جنگ بدر کې د دې دومره مصیبت ستاسو د لاسه مخالف ډلې ته رسیدلې ده. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا دا مصیبت تاسو په خپل ځان راوستلې ده. بشکا الله په هر څه باندې قادر دی. کم نقصان چې تاسو ته د جنگ په ورځ در رسیدلې وو هغه د الله په حکم سره در رسیدلې وو چې الله دا معلومه کړي چې په تاسو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي. هغه منافقان چې کله ورته وویل شو چې راشه د الله په لار کې جنگ وکړي یا کم نه کم د خپل خار حفاظت وکړي نو ویل چې کوم ته معلومه وي چې نن به جنگ وي نو موږ به ضرور تاسو سره تلی وي. دا خبره چې کله کوله په هغه وخت کې هغه د ایمان په نسبت کفر ته زیات نږدې وو. هغه په خله هغه خبرې کوي چې پزړونو کې نوي او سچي هغه پزړونو کې پټ ساتي الله هغه خپې جنې. دا هغه خلک دي چې په خپل خو ناس پاتې شو او دا غوي کم رونه چې جنگ لاړل او هلته اوجلې شو نو دا غوي په حق لای اویل چې کچري دوی زمونږه خبره منلې وي نو نه به وجلې کېدل. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا که تاسو په دې خپل وینا کې رښتینی یې نو کله چې تاسو خپل مګراشي هغه د خپل ځان نه منع کړئ. کم خلک چې د الله په لار کې قتل شوی دي هغه مړمه غنئ، هغه په حقیقت کې ژوند دي، د خپل رب سره ورته رزق ملاويږي. سچي ورلا الله د خپل فضل نور کړی دي په هغه خوشاله دي او په دې خبره مطمئن دي چې کم مؤمنان دا غوینه رستو په دنیا کې پاتې شوی دي او لا هلته ندی رسیدلی دا غوی د پاره هم د سیری او د سغم موقع نشتا. هغوی د الله په انعام او داغه په فضل باندې ډیر خوشاله دي او هغوی ته معلومه شوی ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. د هغه مؤمنانو اجر چې د زخم رسیدلو نه رستو هم هغوی د الله او د رسول په आवाज باندې لبیک ویلو او حاضر شو. په هغوی کې چې کم خلق نیکان او پرهیزګار دي دا هغوی د پاره لوی اجر دی. هغه مؤمنان چې خلکو ورته ویل چې تاسو خلاف ډیر فوجونه راجمع شوي دي دا هغوی نه ویریږئ نو د دې خبرې په اورېدو سره دا هغوی ایمان نور هم زیات شو او هغوی له جواب ورکړو چې زمونږ د پاره الله کافی دی او هغه ډیر خکار سمون کې دی. اخر دا چې هغوی د الله د نعمت او د فضل سره واپس راغلل هغوی ته هیڅ قسم ضرر هم اون رسیدو او د الله پر رضا باندې د تللو عزت ورته هم حاصل شو. الله ډیر فضل کوونکی دی. اوس تاسو ته پته ولګی دا چې هغه په اصل کې شیطان وو چې د خپل دوستانو نه خامخا خلک یې رول. نو دا بیا د پاره تاسو د انسانانو نه مې ریږئ زمانه یې ریږئ که تاسو په حقیقت کې د ایمان خاوندان یې.
اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کم خلق چې د کفر پلار کې ډېری منډي وهي داوی دغه منډي دي تا خفنه کړي دوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولې دا الله دا اراده ده چې داوی د پاره په آخرت کې هیڅ برخه مقرر نکړي او اخر هغه ته سخت سزا ملاوي دونکي ده کوم خلکو چې ایمان پرې خو دي او د کفر خریدار جوړ شوی دي هغه یقینا د الله هیڅ نقصان نشي کولای داوی د پاره دردناک عذاب تیار دی کم مهلت چې مونږ دوی لا ورکو دا کافران د ځان په حق کې خنه غني مونږ ورله مهلت زکه ورکو چې دوی د ګناه پیټه خدرون کړي بیا د دوی د پاره سخت ذلیل کون کی سزا ده الله تعالی به مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نګدي په کم حالت کې چې استاد وي هغه با پاک خلق د ناپاکو خلکو نه خامخا جدا کوي خدا الله طریقه دا نه ده چې تاسو د غیب نه خبر کړي د غیبی خبرو خودلو د پاره خو الله چې د خپل رسولانو نه سو غوړه کول غواړي هغه غوړه کوي نو د غیبی کارونو په حق لا په الله او داغه پر رسول باندې ایمان ساتي کو تاسو د ایمان او د تقوا په لار لاړئ نو تاسو ته ډیر اجر میلاو شي په کوم خلکو چې الله خپل فضل کړي دي او بیا هم هغوی شومتیا کوي نو هغوی دی دا خیال نه کوي چې دا شومتیا د هغوی د پاره خدا نه دا د هغوی په حق کې ډیره بد ده چې هغوی په خپل شومتیا راجم کوي هغه به د قیامت په ورځ دا هغوی د غاړي زندي جوړ شي د زمکی او د اسمانونو میراث د الله دی او تاسو چې سکوي الله دا غي نه خبر دی الله د هغه خلکو خبره واوري دا چې وای چې الله فقیر دی او مونږ غنیان یو دا غوی دا خبري به هم مونږ لیکو او د دینه مخکې چې هغه کم پیغمبران په ناحقه قتلول هغه هم دا غوی په عمل نامه کې لیکل شوی دی کله چې د فیصله وخت راشي مونږ به په هغه وخت هغه ته وایو چې هو اوس د دوزخ د عذاب مزه اوسکای دا تاسو د خپل لاسونو ګټه ده الله د خپل بندگانو د پاره ظالم نه دی کم خلک چې وایي چې مونږ ته الله هدایت کړي دي چې تر هغه پوری با هیڅ یو رسول نه منو تر سوچ هغه زمون په مخ کې داسې قرباني اونکړي چې غیبی ور راشي او هغه اخري اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وایا تاسو ته زمانه مخ کې ډېر رسولان راغلي دي چې ډېری روخانه نخي راوړي وي او هغه نخای هم راوړي وا د کمی چې تاسو ذکر کوی نو کو د ایمان راوړلو د پاره په دې شرط وړاندې کولو کې تاسو رښتینی یای نو بیا هغه رسولان تاسو ولی وجل اوس اے نبی صلی الله علیه وسلم کچری دا خلق تا دروغجن غنی نو ډیر رسولان ستانه مخ کې دروغ غړل شوی دي چې هغه ښکارا نخي او صحیفه او رڼا ورکونکي کتابونه راوړي وو اخیر با هر سړی مري او تاسو ټول به د قیامت پر ورځ خپل پوره بدله بیا مومای کامیاب په اصل کې هغه دی چې هلته د دوزخ د ور نه بچ شي او جنت ته داخل کړي شي پاتې شو دا دنیا نو دا د دوکې یو سیز دی اے مسلمانانو تاسو به په خپل مالونو او په خپل نفسونو کې خامخا ازمیل کېږئ او تاسو به د اهل کتابو او د مشرکانو ډېری د تکلیف خبري اورئ کو په دې ټولو حالاتو کې تاسو صبر وکړو او د تقوا په لار ټینګ پاتې شوي نو دا ډېر د حوصله کار دی اے نبی صلی الله علیه وسلم د اهل کتابو ته هغه وعده هم ور یاد کړه چې الله تری اغستلی و چې تاسو به د کتاب تعلیمات په خلکو کې خوروي او هغه به پټ نه ساتي خو هغوی کتاب شاته ورځوو او په لږ قیمت باندې هغه خرڅ کړو څومره خراب کاروبار دی چې دا دوی کوي ته هغه خلک د عذاب نه محفوظ مګنا چې هغوی په خپل کارونو باندې خوشاله دي او غواړي چې په داسې کارونو دي داغوی صفاتونه وشي چې په حقیقت کې هغوی کړي نه وي په حقیقت کې داغوی د پاره دردناک سزا تیار ده د زمکی او د اسمانونو مالک الله دی او هغه په هر څه باندې قدرت لري د زمکی او د اسمانونو په پیدا کولو کې او شپه او ورځ په یو بل پسې بار بار راتلو کې د هغه عقلمندو خلکو د پاره ډېر نخې دي چې هغه په ولاړه په ناستا او په ملاستا په هر حال کې
الله یادوي او د ځمکې او د اسمانونو په جوړښت کې غور او فکر کوي هغه به اختیار وایي چې اے پروردګارا دا ټول هرڅ تا بے فائدې او بے مقصد نه دی جوړ کړي ته پاکي د ابس کار کولونه نو اے ربا مونږ د دوزخ د عذاب نه بچ کړي تا چې څوک دوزخ ته داخل کړو هغه دی په حقیقت کې په ډیر ذلت او شرمندګۍ کې واچو او بیا با د داسي ظالمانو د پاره هیڅوک مددگار نه وي اے ربا مونږ یو आवाज کوونکې واورې دو چې خلک ایمان ترابلل او ویلي چې خپل رب اومنه نو مونږه داغه بلنه قبول کړه نو اے ربا کمی خطاګانې چې زمونږ نشوي دي هغه راته معاف کړه او کمی بدای چې په مونږ کې دي هغه رانه لري کړه او زمونږ خاتمه د نیکانو خلکو سره وکړه اے ربا کمی وعده چې تا د خپل رسولانو په ذریعہ کړی دي هغه زمونږ سره پوره کړه او د قیامت په ورځ مونږ مشرمنده کوا بهشکه ته د خپل وعده خلاف کوونکې نه یې په جواب کې ورته خپل رب او فرمایل ز پتا سو کې د هیڅ عمل نه ضایع کوم که سړی وي او که خزي تاسو ټول د یو بل هم جنس یې نو کوم خلکو چې زما د پاره خپل وطنونه پرې خو دلی دي او زما په لار کې د خپل کورونو نه استلې شوی دي او تکلیفونه ورسولې شوی دي او زما د پاره جنگونه کړی دي او وجلې شوی دي دا وی ټول ګناهونه به زماف کړم او داسې باغونه ته به داخل کړم چې لاندې بتري ولې بهيږي دا بدله دا وی د الله سره او بهترینه بدلا خاص هم د الله سره ده اے نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا په ملکونو کې د نافرمانو خلکو منډي دي تا دوک نه کړی دا بس د دې یو څو ورځو د ژوند لګي مزيدي بیا به دا ټول دوزخ ته دي چې د ټولو نه خراب ځای د قرار دی د دې برعکس چې کم خلک د خدای نه په یره ژوند تیروي دا غوي د پاره داسې باغونه دي چې لاندې تریبا ولې بهيږي پاغي کې به همیشه اوسيږي دا د غوي د پاره د الله د طرف نه ته میل مستیا سامان دی او سچې د الله سره دی هغه د نیکانو خلکو د پاره د ټولو نه بهتر دی په اهل کتابو کې هم څه خلک داسې دي چې الله مني او په هغه کتاب باندې ایمان راوړي چې تاسو ته را لېږلې شوی دی او په هغه کتاب باندې هم ایمان لري چې د دینه مخکې هغه ته را لېږلې شوی وو الله ته ټټ دی یعنی د الله نه یریدون کې دي او د الله آیاتونه په لږ قیمت نه خرڅوي دا غوي بدلا د خپل رب سره ده او الله په حساب کولو کې وخت نه لګوي اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د صبر نه کار واخلئ د باطل پرستو په مقابله کې ټینګ مضبوط اوسئ د حق د خدمت د پاره ملا تړلې تیار ووسئ او د الله نه یریږئ امید دې چې کامیابی به بیا مومئ